أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس تے مکی سورت تے شپږشتم نمبر دے په نزول کې رستو د سورت قدرنا. مخکې سورت کې تخویف اخروی ذکر کو، نو په دې صورت کې تخویف دنیوي به ذکر کړي. دارنګه مخکې صورت کې تذکرہ وا د دې زمانه د مالدارو چې هغوی په خلاف د شرع خرچ کوي، بے ضایع خرچونه کوي، د هغوی تذکرہ وا. نو دلته کې دې صورت کې تذکرہ به کوي د مخکینو خلکو. صورت کې ترغیب دے اعمال صالحو تا، او رد دے پا خلق باندې چې نیک نئی او ځان ته نیک وئی. دارنګه صورت کې دعوه بئی اعتقاد ترغیب بئی اعتقاد صحیحتا. صورت کے اولنا شواہد پیش کئی، بیا ورپسې بئی تخویف دنیوی په واقعا د سمودیانو باندې. آخر کې بیا توحید تا ترغیب به ذکر کئی. والشمس وضحاها، گواد انور، وضحاها او گرمی دنور، یا والشمس وضحاها گواد انور او وقت ساخ. کم وقت کې چې دا رڼا راشي، ناغه رڼا وخت چې ناغه د ساخ نه شروع کیږي، نو نور گواده وقت د ساخ گواده، یا انور گواده او گرمی دنور رڼا دنور. بازی وی شمس نمراد دے قرآن کریم، او د قمر نا بیارستو مراد دے سنت.
نو قرآن کریم گواہ دے نور دا قرآن کریم روحانیات تی پکی وضحاها او گرمی دا نور والقمر اذا تلاها او سپومی گواہ دا کلچ ورپسیشی اذا تلاها کلچ ورپسیشی پدی پسنور والقمر اذا تلاها او سپومی گواہ دا اذا تلاها کلچ اولگی پا نور پسی روان شي یا والقمر اذا تلاها قمر نمراد سنتو او مخی نمراد قرآنو نو سنت گوادی اذا تلا کلچ اولگی ددے سرا قرآن و سنت یوزیشی والنهار اذا جلاها او ورز گوادا اذا جلاها کلچ روخان کی سرگن کی خکار کی دینور لرا واللیل اذا یغشاها اس پشپ گوادا کلچ پٹ کی دینور لرا ننور او وقت د ساخ رنائی گرمی د ساخ دنور والقمر اذا تلاها اس پومی اذا تلاها کلچ تابیشی دنور نور پسی اولگی والنهار اذا جلاها اس پومی رورز گوادا کلچ روخان کی دینور لرا سرگن کی خکار کی دینور لرا لر کی تیرے ظلمتنا واللیل اذا یغشاها او شپه گوادا کلا چی پټکی دینور لرا ناول کې نور راوخته رڼا شوا کار کسب پکی کیږي نوراشا کار کسبو کا علم حاصل کا قرآن و سنت ازدکا والنهار اذا جلاها نو د ورځې کار کولای کیږي دین پکې ازده کولای کیږي نو پدې کې دین ازدکا واللیل اذا یغشاها او شپه دا کله چراو پټ کې دینور لرا را او وړيږي په دینور باندې نور پټ کی مطلب وسکینا ځان لا سوچو کا فکر وکا د سوچ او د فکر مقوستا والسماء وما بناها اسمان گواده او وما بناها بعضی وی ما مصدریه ده او بعضی وی ما دا موصوله ده نو والسماء وما بناها اسمان گواده او آغازات چی جوڑ کرده دوینور دی والسماء اسمان گواده او آغازات چی جوڑ کرده دا اسمان آغازات گواده چی دا اسمان جوڑ کرده پیدا کرده والارض وما طحاها او زمکا گواده او آغازات چی غڑولی دا زمکا ونفس وما سواها او نفس گواده جنس نفس گواده وما سواها واغزات چی برابر کرده دی نفس لرا فالهمها فجورها وتقواها نو بیان کرده دتا د نیکی لاری د بدی لاری د بدی لاری او د تقوا لاری او یا والسماء وما بنا اسمان گواده او جوړول د اسمان والارض وما طحاها او زمکه گواده او غړول د زمکی ونفس وما سواها او نفس گواده او جوړول برابرول د نفسو نیو ما مصدریه راضی
نو بناها داغی مصدری معنی بکی جوړول داغی او یا ما باندې موصوله ده نو هغه ذات چې د اسمان جوړ کړل زمکا او هغه ذات چې د زمکه غوړول و نفس و ما سوا نفس گواده و هغه ذات چې برابر کړی نفس لرا نا اسمان پیدا کړل جوړ کړی دی زمکا آسمان جوړ کړل اسمان نے دین را لګل شریعت را لګل والارض وما طحاها زمکا دا نو زمکا کی عمل کیږي کار کیږي نو دین راغل شریعت راغل د برینا او دا به بری دا به پټول باندې اوچتی قران او سنت به پټول اوچتی پټول قوانین باندې بدا اوچتی نو دغه دین کې سدي شریعت کې سدي نو پاغه باندې عمل وکول کېږي نو پزمکه بکیږي نو ول ارض و ما طحاها مکه غوادا غړېدل د زمکه یا اغازات چې دای غړول د ازمکه غړول نو په دې زمکه کې کارونه کول کېږي سوګ به کوي و نفس و ما سوا نفس عاجب او برابر ول د نفس دې پدې کې الله دا پیدا کړلی نفس دې انسان اگرچہ نفس جنس نفس نا بیا ډیر دي او نفس نمراد انسان نو دا انسان با پدیو کې په ازمکه کې عمل وکړي کار وکړي شرعي احکام په ازمکه کې جاری کوي وا ونفس و ما سوا نفس گواده واغا ذات چې دا نفس پیدا کړل برابر کړل جوړ کړل مخکې راغلی تیر شیو نفس عدلک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کم صورت کې چې الله غوښتي نو برابر کړای قد و قامت برابر کړل اندامونه برابر کړلی و نفس و ما سوا نفس گواده او برابر ول د نفس تو ګورا د انسان تو ګورا د اندامونو تو ګورا د دې نه عبرت واستې کی فالهمها فجورها وتقوا نو بیان کړی دی الله د نفس تا د فجور لارې د تقوا لارې یا الله اخود دی پد کې پر انسان کې طاقت د نیکی او د بدی د په خلقت کې طینت کې اخود د طاقت د نیکی او د بدی د ک نیکی کوي نو نیکیم کولای شي ک بدی کوي کولای شي اختیار دی وتا یو تل پیسې ورکړي نو اس الته پیسې جیب کې دي دی وس لاړ شي ځان له په خاص زونه ماغستې شي او بد په ماغستې شي ځان له په دی باندې دوايي ماغستې شي او ځان له په زهرو ماغستې شي ځان له په خواګه ماغستې شي او تارخه په ماغستې شي ځان له په د پیدې زونه ماغستې شي او د نقصان ماغستې شي نو فعلها مها فجورها وتقواها د نفس تا الله د په نفس کې د په جوړخ کې الله اخود دي دا دواړه کارونه طاقت د دې دواړو کم یو کینو کولای شي قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو سوچ ځان پاک کو خپل نفس پاک کو په توحید باندې د شرک نه ځان پاک کو ځان بچ کو وقد خاب من دساها یقینا مراد شو
او څوک تباشو او څوک چې ځان ورو منډو په بدکارو کې ځان ورو منډو په شرک کې شرک ورنه نوتو نو تباشو. نو اوس مثال ګورا کذبت ثمود بطغواها تکذیب کړي سمودیانو په خپل د خپل سرکشي په وجه باندې په سبب د سرکشي خپل باندې تکذیب کړل. ایزم باساش قها کله چې را پورته شو را پاسې پدې کې او بدبخت یو بدبخت را پاسید خدای یوازې کار نو یوازې وې نو دې نور ته سزا ولې ورکول کېدا خو دې نور ټولو په شریک باندې دې را پورته کو. بعضې خلک وای قودار نومیو قودار ابن سالف دا پس را پاسې توره راواغسته او هغه اوخه وه د هغې اوخه خپې کټ کړې. کذبت ثمود بطغواها تکذیب کړي سمودیانو په سبب د سرکشي خپلې. ایزم باساشقا کله چې را پورته شو په دې کې یو بدبخت فقال لهم رسول الله نوی دیتا رسول د الله ناقت الله وسقياها او ځان بچ کئ د دې اوخه د تکلیف نه او ځان بچ کئ د دې د اوبو د منع کولونه. فقال لهم رسول الله نوی وتا رسول الله ناقت الله او خیال ساتي د اوخه د الله وسقياها او د اوبو د وار د دې د اوبو د وار خیال ساتي. ولې دې ته ویلې شیو دا اوخه نه براوزی د غټ نه براوزی غره نه براوزی لیکن د دې تاسو بیا د دې خیال بساتي. د دې سره د اوبو نمبر خو دې شوی یو ورځ بدای اوخه وبس کی یو ورځ تاسو سرویس کی. فقال لهم رسول الله نو الله رسول صالح علیہ السلام متوی ناقت الله او یریږي دا الله د اوخه د قتلولونه دیتا د تکلیف رسولونه د دې نو یریږي یا خیال ساتي د الله د اوخه او سقیا او د دې د وبو د وار. فکذبون د خلق تکذیب کو داوا د صالح علیہ السلام تکذیب یو کو فاقروها نخبه کړکړه دا اوخه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها نو نازل کا الله پدیبانه نازل کا پدیبانه رب د دې بذنبهم د دې ګناونو په وجبانه عذاب فسواها نو برابر اکړه دی د زمکه سره برابر کړه. ولا يخاف عقباها او الله نه یریږي د انجام نه انجام د هلاکت د مخلوقاتنا د عذاب نه الله عذاب ورکی ورپسې رستو سکیږي. الله مطلب الله قادر دی الله چې سکی نه کولای شي د خلقو د مخالفت نه د خلقو د ختمې دونه د دې سره د الله سکار نشتی. نو ولا يخاف عقباها نه یریږي الله د انجام نه رستو یو سره یو فیصلو کی او رستو بعضی خلق پسې راپاسی سړی بیا خپل ځان مې استومانه دا فیصله مې ولي کوله. الله داسې ذات ته چې قادر دی الله د سشینا د انسانانو نه د خلقو د مخالفتونو د دې سيزونه یریږي نه. سورت ختم شو. سورت ممتازو په برابرۍ د نفس باندې دانګه سورت ممتاز ده په دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها باندې والشمس والضحاها وغواد انور والضحاها وقت ساخ والقمر اذا تلاها او سپومې غوادا اذا تلاها کله چې ور پسې شي پنور پسې والنهار اذا جلاها او نور دا روز غوادا کله چې روخانه کی خخکار کی دینور لرا
واللیل اذا یغشاها او شپه گوادا کله چې پټ کې د انور لرا والسماء وما بنا و اسمان گواده واغه ذات چې جوړ کړی دی د اسمان لرا والارض وما طحاها او زمکه گوادا غړول د زمکه یا والسماء وما بناها گواده اسمان وما بنا او جوړول د اسمان یا ذات د الله گواده اسمان گواده والارض وما طحاها ازمکه گواده او هغه ذات چې جوړ کړ غړولې ده د ازمکه او ازمکه گواده او ما طحاها او غړول د ازمکه ونفس وما سواها او نفس گواده وما سوا او هغه ذات چې دا نفس برابر کړل جوړ کړل یا ونفس وما سوا نفس گواده او جوړول د نفس برابر ول د نفس فالهمها فجورها وتقواها نو الهام کړل دتا د فجور د لارې او د تقوا د لارې ای خو دې د په خټه کې ای خو دې طاقت د نیکی او طاقت د بدی یا فالهمها نو بیان کړی دی الله دتا فجورها د بدی لارې او تقواها او د نیکی لارې قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو هغه څوک چې ځان پاک کو خپل نفس پاک کو د شرک نه د په توحید سره د شرک نه او د کفر نه ځان پاک کو کامیاب هغه سړی دی تزکیه وکړه د خپل ځان د خپل نفس وقد خاب من دساو یقینا مراد شو ناکام شو تبا شو هغه څوک چې ځان ورومنډو په شرک ځان ورومنډو او مخالفت شروع کو د توحید مخالفت شروع کو د موحدینو کذبت ثمود بطغواها تکذیب کړل سمودیانو په سبب د سرکشی خپل ازم باساشقها کله چې را پورته شو پدې کې او بدبخت فقال لهم رسول الله نو دیتا رسول الله صالح علیہ السلام متوی ناقۃ الله او خیال ساتي د الله دوخه وسقياها او د دې د بو د نمبر دوار فکذبوه نو د خلکو دا تکذیب کو فاقروها نو په کټکړه دا اوخه هلاک کړه فاقروها نو هلاک کړه اوخه لرا فدمدم علیهم ربهم نازل کو پدی باندې رب ددی بے ذنبهم د دې د ګناونو په وجبانی عذاب فسوان برابر کړه د زمکه سره د زمکه سره لیوي کړه زمکه سره برابر کړه ولا يخاف عقباها نه یری الله د انجام نه الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کوو توفیق راکړي